الله فرمایا یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل قد انجیناکم بشک نجات در کو خلاصې در کو مونږ تاسو ته من عدوکم تاسو د دشمننا. دلته الله تبارک وتعالى انعامات ذکر کوي د ټول لوی انعام او نعمت د الله تبارک وتعالى دا چې د بنی اسرائیل کم قوم چې د هغه دشمن فرعون چې دوی باندې به ظلم زیاتې کوله بچي به ولا وجله د دوی مخې ته د دوی سترګو وړاندې الله تبارک وتعالى په بحر قلزم کې غرق کو. یو دا شو کله چې دوی وادي ته تلاړل نن سبا ته وادي صحرا ویل کېږي هغه څه چې دوی ورسېدل دا شپږ لکه او یا زره قوم دوی لپاره د خوراک لپاره تنظیم ول الله تبارک وتعالى من او سلوار منځان تر جبین براتلا یا د ورځې یا سحر او ماښام دوی به خوړله دغه شانتي دوی لپاره سورې نو آبادي نو الله تبارک وتعالى اول سفاره کې ذکر کړي وظللنا علیکم الغمام دوی باندې الله وي موږ په دوی باندې به سورې وریځ راوستو د شپې به هغه ستورو د رڼاګانې د سپوږمۍ رڼا به وه د دوی چې کومې کپړې وې دا به نه زړې کېدې او دغه شانتي سولې ښکاره پورې الله تبارک وتعالى په دوی باندې انعامات د احسانات کوله د اوبو لپاره دوی اوبه پکار دي اول سپاره کې ذکر شوي دي. نو الله فرمایي موسی علیه السلام دوی فرمایل کاڼي وو او کاڼي جو او د هغې نه 12 چینې روانې چې د هر یو قبیلې به خپله د چینې د اوبو څښلو هغه مشره به هم د اوبو څښلو ځای په پېژندو دا د الله تبارک وتعالى